او بد عملونو سره الله رب العزت یا رزق کمی یا د رزق برکت ختمی. د بعضو کسانو نه رزق کم کی هغوی ته پته مو لګیږي، دکان یې لاړ شي، کور ته لاړ شي، جایداد ته لاړ شي. او بعضې مالدارانو خلکو نه کور دکان نه لی خو د هغې هغه برکت تی والی، یعنې هغه دکان د هغه په کار نه راځي، هغه کور هغه له عزتمندو چین آرام او سکون نه ورکوي. هغه پیسې چې کوم د سره موجودي هغه د په کار نه راځي، یعنې که بیماري پې د بیمارۍ علاج پې کوي نو علاج یې نه کېږي. که ځان له څه خوندور څیز الي چې خوري هغه شی وله خوند نه ورکوي او هغې کې د سره هغه ته سکون نه ښکاري. پل فروټ جامې کپړې پرتې وي، که دا استعمالوي نو ده ته د سره د دې څه خوند نه محسوسېږي. نو دا عزتمندو د نشتوالي نه د برکتوالي کموالی دا ډېر انسان ته تکلیف رسوي. ځکه چې یو انسان سره یو شی نه نو غوسه نه څه خو زړه صبر کوي که نه وي مړه نشته دی نو بزه خیر دی نو ځکه یې خوند نشته. خو چې شی موجود او خوند نه درکوي دې سره به څه کوې. نن سبا الله رب العزت اکثر کسان په دې مرض کې مبتلا کړي دي. پیسې تې نالي، د پیسو خوند تې والي. کور تې نالي خو د کور مزه درته نه محسوسېږي. بچي تې نالي خو په بچو کې پریشانه کړی. یو سړی الله نه اولاد غواړي، اولاد یې نشته، د دې وجې نه پریشان دی چې بچي نشته دی. نو دا خبره خو د انسان په ذهن کې راځي چې بچي نشته ځکه پریشانه دی. نو د چا چې 12 بچي دي دا ولې پریشانه دی. یو پکې انسپیکټر هم دی، یو پکې بزنسمین هم دی، دویم پکې غټ باډي بیلډر دی، ګزار هم ستا په ځای کولی شي، او دریم د کور کې د چوکیدار په شان هم ناست دی. خو دا سړی پلار مور بیا هم پریشانه دي. دا ولې؟ ځکه الله زندګۍ نه چین سکون اوچت کړی دی. د دې مثال داسې دی لکه یو بیماري په انسان لګي چې د دې د خولې د خوند الله رب العزت ختم کړي، نو بیا دته پل فروټ مرچکې آچار تریخ خوږ د دې یو څیز پته هم نه لګي. نو دغه شان عزتمندو د بعضې کسانو زندګۍ کې عملا دا خبرې دي. نو الله رب العزت زمونږ او تاسو ته معافي وکړي او نیک اعمال د انسان په زندګۍ کې خوند راولي. تاسو ګورئ یو سړي سره په 100 روپۍ په جب کې 10 روپۍ چې کله دا غریب له ورکړي په حقه ټایم دته سکون میلاو شي چې یا الله زما ورکوونکی لاس ته جوړ کړی. او دا یاد لرئ عزتمندو کله چې چا سره ښه کوئ نو بنیادي طریقې سره مستقل ښه کوئ. مستقل ښه څه ته وایي؟ عارضي ښه څه ته وایي؟ عارضي ښه دې ته وایي چې یو انسان له یو 100 روپۍ ورکړې هغه وختي ضرورت یې پوره شو. دا به هغه کس له ورکې چې کوم انسان انتهایي مجبوری چې د ماښام د روټۍ درک نه لګي. خو که ته یو انسان سره ښه کول غواړې نو باقاعده د خپل زندګۍ یو منشور جوړ که، یو مقصد جوړ که چې به زه به زندګۍ کې یو کار د غریبانانو دپاره یا د مدارسو دپاره یا د جومات دپاره یا د نیکانو خلکو دپاره یا د مظلومو یتیمانانو دپاره به داسې یو کار کومه چې ټول عمر دوی ته فایده رسي چې زه یم او که نه. د دې درته یو واقعه بیانوم او دا به څه طریقې سره کېږي. سعودي عرب کې یو ښار دی بریده، بعضې کسانو دا واقعه لیکلې ده، نو ډېره عبرت واقعه ده که رښتیا. وایي سعودي عرب کې بریده یو ښار دی، هلته یو ښځه اوسېده او ډېره نیکه او صالحه ښځه وه. د هغې په زړه کې دا ولوله راغله چې زه د غریبانانو دپاره څه داسې امداد کومه چې عمري امدادي دایمي امدادي. نو هغه خپل وروڼو ته وصیت وکړو چې زه بیمار یم، چې زه مړه شم نو زما 12 ریاله دي، دا سوونو کاله وروسته خبره ده، 12 ریال دي. دا 12 ریال باندې چېرته یو دوکانګې شان یو شی والی او د دې نه چې کوم پروفیټ راځي، کرایه راځي، انکم راځي، دا غریبانانو باندې خرچ کوئ. هغه وروڼو چې دا مړه شوه فیصله یې وکړه اصل کې خو دا میراث د دې 3 حصه کې به ته خرچ کې، خو که ټول ځوانان وي او بالغان وي که هغه وایي چې موږ خور پسې ټوله صدقه کوو یا د هغې وصیت قبلو نو دام جایزي، خو چې غټ کسانی ټول. هغوی په 12 روپۍ باندې یو دوکان واغستو، هغه وخت کې 12 ریاله ډېر روپۍ وي.
دغه وخت مطابق روپۍ یا نیمه روپۍ چې څوم ریال راتلو کرایه اب هغوی اغسته او هغه خور پسې به هم صدقه کوو غریبانانو مدد به کوو. نو عزتمندو یو وخت داسې رالی 100 کاله بعد د هغه دکان کرایه تقریبا 15,000 ریاله شوه، 15,000 ریال. بیا به هغوی هغه 15,000 ریال صدقه کول، د هغه ښځې د عزتمندو د 12 روپو نه 15,000 روپۍ جوړې شوې د هرې میاشتې. او عزتمندو 100 کاله چې دا دومره کرایه دومره پیسې ورکړي، عزتمندو سوچ وکړئ، دې ته ویل کېږي هوښیاره ښځه. بیا عزتمندو 100 کاله بعد داسې چالو شو چې دغه بریده ښار کې د دې دوکان خوا سره یا د دې کور خوا سره یو جامع مسجد جوړېدو. حکومت ته ضرورت شو چې دا دوکانګې یا دا کور هم واخلي. نو بهر ملکونو کې عزتمندو دا یو انصاف دی چې کله ستا په ځای باندې سړک راشي یا جومات راشي یا دغه رنګي رفاه عامه دپاره اسپتال وغیره داسې راشي، هغه لرې کوي خو تاله د هغې مو مانګي قیمت درکوي او تاله د مارکیټ ریټ مطابق پیسې درکوي. زمونږ ملکونو کې دا دي چې په کوم ځای سړک رالو بس هغه ځای خلکو سر وخوړو او که ورکوي نو داسې ورکوي لکه د بیکاریانو په شان د ملنګانو په شان یو څو پیسې د لاس کې کېږي ته ځه که دا اخلي م صحیح ده ګینې جیل ته دې اچوو. نو سړی په خپله ځمکه کې سړی جیل ته اچوي نو یریږي بس وریږي. نو بهرحال هغوی ته ویل چې بی دا کورګې یا دا دوکانګې زمونږ په کار دی. هغه ویل ټیک ده بی څه خبره نشته دی، خو دا زمونږ د خور وصیت دی او دا زمونږ هم نه دی، دا د غریبانانو دپاره دی. هغه ویل ډېره ښه خبره ده، موږ به تاسو له پیسې درکړو، تاسو به د دې نه هم غټ ځای اخیستی شئ. دا ستاسو ځای قیمتي دی. وایي څومره؟ په 5 لاک ریال باندې هغه ځای خرج شو. د 12 روپو نه خبره کوم ځای ته راورسېده؟ 15 لکه ریالو ته خبر راورسېده. په 15 لکه روپۍ ریاله باندې هغه ځای خرڅ کو، یو لوی مارکیټ شانې پې واغستو چې په هغې کې 3 دوکانونه غټ غټ رال او 3 اپارټمنټ باقاعده د کرایه کورونه پکې رال، فلیټونه پکې رال. نو بیا عزتمندو زرګونه لکونه روپۍ د هغې کرایه شروع شوه. دې ته ویل کېږي عزتمندو هوښیاره ښځه چې د هغې د 12 روپو نه عزتمندو کروړونه روپۍ جوړې شوې او تر اوسه پورې د هغه ځي هغه پیسې راځي او په غریبانانو باندې خرچ کېږي. دې ته ویل کېږي اخلاص سره د غریب مدد کول. دې وجې نه موږ خلکو ته وایي که غریبانانو له مدد کې او تعالی الله ښه وس درکړي، یو دکان والا، یو باغ والا، یو دغه شان عزتمندو یو موټر والا په کرایه چلیږي، یو شی هغه وقف کړه هغې غریبانانو دپاره. نو ستا د نور روپو نه به روپۍ هم نه ځي، هغه به کېږي او مستقل به د هغوی مدرسو دپاره پکار دا د انسان یو بازار کې دکان والي، بی د دې دکان کرایه به هلته ځي. پلانې ځای کې چې کوم دی کورونه واغستلی شو د مدرسې هغه ځي ته ځي، مدرسو والا به د سوال نه بېغمه شي. اوس دا وګورئ اکوړي مدرسې والا څومره عظیم یونیورسټي ده او عظیم لویه 1400 علما هلته سبق وایي او هغوی عزتمندو مدرسه څو ورځو له بنده کړه، وایي د خوراک بندوبست نشته. نو ټیک د خلکو باندې مهنګایي راغلی ده، دا هم موږ قبلو او دا هم منو، خو عزتمندو اکثر مدرسو له خلکو زکاتونه ورکوي. نو زکاتونه هم خلکو بند کړي دي. خیرات خو څه کې نو الله دې په ټولو باندې رحم وکړي. نو داسې صدقه کول پکار دي. او چې کله انسان ګناه کوي او هیر پیر کوي نو عزتمندو بیا لکونه او کروڑونه روپۍ د خلکو خېټو ته ځي او غریبانان څه کوي چې متوسط طبقې والا خلک مو سره تباه شي. غریبانان خو څه کوي هغه هم تباهي، چې کم متوسط تاجران وي ټیکهداران وي هغوی مو سره سر وخوري، داسې ګپلې کېږي. دې باره کې عزتمندو یو واقعه لیکلې ده او راغلې ده. او یو بین الاقوامي کمپني و فرم هغوی ته د څه بلډینګونو د رنګ روغن ضرورت و. نو هغوی ټیکهدارانو سره رابطه وکړه چې کم ملک ټیکهدار به د دې بلډینګونو رنګ روغن پینټ آرایش زیبایش بهترین انداز کیو کی 400 روپۍ غواړي، څه خبره نشته.
خو چې بهترین انداز کې وکړي. چینی د چین چې کوم ټیکهدارانو نو هغوی ورته وویل چې موږ بدله دا په 3 کروڑ روپۍ باندې مثلا وکړو یا 3 میلیون روپۍ باندې به وکړو. 3 میلیون روپۍ به په دې باندې لګي او موږ به د اعلی اندازې سره او ښایسته طریقې سره د دې زیبایش آرایش هر څه وکړو، رنګ روغن وکړو. ویل ټیک ده. ویل لکه نور کم ټیکهداران یورپي چې کم ټیکهداران وو هغوی ویل موږ بیا په 7 میلیون باندې دا کوو. 7 میلیونه یعنې د دې نه ډبل نم 1 میلیون ګران. پاکستاني ټیکهدار ورغی ویل لکه ته به په څو کې. نو عزتمندو هغه ورته ویل موږ به دله په 10 میلیونه باندې وکړو. نو د هر یو ټیکهدار نه هغوی تپوس وکړو، پهلني چیني ټیکهدار نه تپوس وکړو چې په 3 میلیونه به دا ته څنګه کې تا ته پکې څه فایده رسي که نه؟ ویل او ویل 1 میلیون به زه په پینټ خام مال چې کوم ساز و سامان راځي په هغې باندې به هغه اوزار او هغه سامان راوغواړم. 1 میلیون به زه لیبر له ورکم او 1 میلیون ما ته پروفیټ میلاویږي، منافع ښه مزېداره. 1 میلیون ډېر شی دی. ویل دا ډېره زبردسته خبره. او 1 میلیون په دومره 3 میلیونو کې 1 میلیون ګټل دا غټه منافع ده، 3 حصه ګټه دې وکړه. یورپین ته ویلی کېږي چې تاسو 7 میلیون ولیالی. نو عزتمندو هغه ورته وویلې چې 3 میلیونه به زه په پینټ باندې لګوم، اوزار او سامانونو باندې به لګوم، او دغه رنګې 3 میلیونه به زه لیبر له ورکوم. زه لیبر ښه لیبر ساتم چې دا کار زبردست طریقې سره وشي. نو 6 میلیونه شوې او 1 میلیون زما پرافیټ شو. پرافیټ زما هغه شان کوم، خو زه کار د چینه والا نه ښه کوم او زه د لیبر هم خیال ساتم. پاکستانی ټیکهدار ته خبره وکړه چې ته لکه 10 میلیونه د کمې آلې، ته داسې 30 مارخان یې او ته د دې چاینیز ټیکهدارانو نه هم ډېر اعلی شوې او د یورپین ټیکهدارانو نه هم اعلی شوې. ته په دې پینټ کې څه سونه چاندي لګې که زعفران پکې لګې، زعفرانو رنګ پکې ورکې، اخر ته کې څه؟ ویل نه، وی موږ ټول خلک خوشحاله ساتو. ویل څنګه؟ وی که موږ له دې ټیکه راکړه ته به هم خوشحالې. وی زه به څنګه خوشحاله یم؟ زه خو دله پیسې در کوم او 10 میلیونه روپۍ رانالې او په دې کې به زه خوشحاله یم. نو ته خو ډېر یالې بل 3 میلیون الي. ویل غوږ خوشه که نه، کپني خو اصل کې ستا نه ده، د کپنۍ مالک خو بل څوک دی، ته موږ له ټیکه راکې. نو چې تا ما له 10 میلیونه روپۍ راکړې په دې کې 4 میلیونه روپۍ تاله زه در کومه چې دا ټیکه دې ماله راکړه. اوس وایه. او دغه رنګې 4 میلیونه روپۍ او دغه رنګې نور باقي روپۍ ظالم. نو 4 میلیونه ستا شوې، نو 6 میلیونه روپۍ پکې پاتې شوې. او چې 6 میلیونه پاتې شوې نو په دې کې چې کوم دی 3 میلیونه ظالم او دا باقي 3 میلیونه ظالم هغه چینه والا ټیکهدار اسیم په 3 میلیونه کار کوي، هغه د هغه له ورکوم، بس هغه چینه ټیکهدار باندې زه کار کوم. نو سوچ کوه، ستا هم مزې زما هم مزې او ټیکه هم چینه والا له ورکړله. دې ته ویلی کېږي عزتمندو خاماران، دې ته ویلی کېږي مافیا، دې ته ویلی کېږي زمونږ په پاکستان معیشت باندې قابض هغه ګروپس، هغه جماعتونه، هغه لیډران، هغه ادارې چې هغه دا کارونه کوي. د خپل پاکستان پروجیکټ په خپله باندې اخلي، د افسران او د ادارو والا، او هغه ادارې والا نه هم پکې پیسې ورکوي، ځان له هم کوي او کار مقه چینه والا باندې کوي، مقه غریبانانو کسانو باندې ورکوي. هغوی له مقه 1000 روپۍ خپله مزدوري ورکوي او هغه دغه رنګې هغوی مزدوري کې څه اضافه نه کېږي. ټوله چې کومه نفع د هغه مافیا، لیډران، افسران، ټیکهداران، وکیلان او دا نور پسې ورځي، دا ټول تاسو ته معلوم دي، موږ په چا مني صحیح ډېر. نو بهرحال دا ټول دا حساب کتاب دی. الله دې معافي وکړي عزتمندو. دې وجې نه زموږ ملک کې بې برکتي ده، سود عام دی، رشوت عام دی. بیا بعضې کسان عزتمندو یو عجیبه تپوس کوي، یو سوال درته نقل کوم. په دې کې بعضې کسان، اوس یو څو سوالات هم درته بیانوم همدې سره ریلیټډ. بعضې کسان سوال کوي
اکثر موږ نه خلک د تجارتي او مسلې تپوس کوي. مثلا هغه د کپړې کاروبار دی، د دوایي کاروبار دی، یا مثلا د میک اپ کاروبار دی، ول چې هر څه دا مختلف کاروبارونه دي. موږ نه تپو پراپرټۍ کاروبار دی، امپورټ ایکسپورټ کاروبار دی، تار کاروبار دی، ګړو کاروبار دی، چر یو شی ټوپو کاروبار دی، بنین تولیه ده چې صحیح تر دې پورې تسبو کاروبار دی، د عطرو کاروبار دی، قرآن پاک خرڅوي، قرآن پاکونو کاروبار دی. صحیح شو. موږ ورته وایو دا کاروبار حرام دی. هغه چې کوم طریقې کار جوړ کړي موږ ورته څه وایو؟ دا حرام دی. نو یو عجیبه مخلوق راوته مسلمانانو کې، هغه څه وایي؟ وایي جي ته ماته دا ووایه چې دا سود دی که حرام دی. موږ ورته وایو یار سود خو نه دی. وایي زه باید بیا ټیک ده خیر دی. یعنې څه مطلب؟ مسلمان د دریو ګناهونو نه صرف ځان ساتي او په دې باندې ځان مسلمان ګڼي. درې ګناهونه. ځکه زموږ تجربه وشوه دې سوالاتو کې. موږ نه د دنیا خلک تپوس کوي. بله ورځ زما زوی 16,000 میسیجونه زما د موبایل نه ډیلیټ کړه، ځکه موبایل مې بند شو چلېدو نه. نو د دې ټولو خبرو نه موږ ته اندازه وشوه چې مسلمان سړی صرف د درې ګناهونو نه کوشش کوي ځان ساتي، او که ډېرې کې نو څلور دي. یو خو کفر دی. په دې لاندې ګناهونو کې د دریو ګناهونو نه اکثر ځان ساتي. یو دا چې مونځ نه پرېږدي، او که پرېږدي نو یار ګناهګار یم یار مونځ رانه قضا کېږي. دا ګناه ګڼي اکثر مسلمانان. بعضې دا هم نه ګڼي خو اکثر دا ګناه ګڼي. و یار بېلمازه یم، فلانی بېلمازه دی، ډېر ګناهګار دی، مونځ نه کوي. دویم نمبر عزتمندو خنزیر خوراک، دې ته اکثر مسلمانان حرام وایي. مړه خنزیر مې خوښ نه دی، او خنزیر ډېر مردار شی دی. دا ښه خبره ده، قرآن کې هم راغلی دي. او دریمه ګناه سود د ځان ساتي. دا هم ښه خبره ده، سود غټه ګناه ده. دې درې ګناهونو نه اکثر مسلمانان ځان ساتي، خصوصا پښتانه. و یار سود خو پکې نشته. نو یو نه، نو بس بیا دا نه وایي چې بله ګناه پکې شته که نه، بس بیا دوی دپاره د سود چې پکې نه وي بس دا نورې ګناهونه د دوی دپاره جایز دي. وایي مړه دومره غم یې مه کوه چې سود نه وي که نه. مفتي صاحب نور ته بېغمه اوسه. نو عزتمندو دا یو غلط فهمي ده، دا یاد لرئ. دا یو څه شی ده؟ غلط فهمي ده. دا یاد لرئ څنګه چې سود حرام دی، دغه شان د سود په شان ډېر ګناهونه داسې دي چې هغه هم څه دي؟ حرام دي. او هغه په حراموالي کې سود سره په یو درجه کې دي. نو دا ته ځان له دوکه ورکې، دا تا ځان نه خپله مفتي جوړ کړی دی چې سود دي نه وي او باقي به ورسره ګورو ټول ګناهګاران دي. ها ټیک ده، یو څیز کې کراهت وي، مکروه کار دی، یو سړي نه وشو مونږ به خیر دی ګزاره، آدابو نه خلاف کار وکړو مونږ یو یار داسې زمانه ده چې یو انسان دومره بزرګ کېدی نه شي. زه خیر دی مکروه کار ته وشو، خیر دی زه امي سړی دی، یا آدابو دي خیر دی مړه آدابو خیال یې ونه ساتلو، دومره خبره نه ده، زمانه خرابه ده. خو عزتمندو حرامو کې گنجایش نشته. هغه حرام که هر قسمه حرام وي، هغه که سود دی او که نه دی، خو چې حرام دی بس دا به نه کې. دا نه چې صرف سود دی حرام دی، ځکه قرآن پاک کې چې څنګه د حرام لفظ د سود دپاره بیان شوی دی، نو د نورو ګناهونو دپاره هم اقا لفظ د حرام بیان شوی. زه درته مثال در کوم. احل الله البیع وحرم الربا. الله بیع حلال کړی دا او سود حرام کړی دی. نو سود او حرام یو شی دی. سود او حرام یو شی دی. سود هم حرام دی. بل ځای کې الله وایي حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. وی الله د سود نه علاوه نور څیزونه حرام کړي. مردار شی به نه خوري. نو چې سړی مرداره خوري وایي مړه سود خو نه دی که نه. د خنزیر غوښه خوري مړه وایي سود خو نه دی که نه. موږ یو خنزیر غوښه خوراک خو سود نه دی که نه. وایي بس په چې سود نه وي نو خیر دی. مطلب په ټول اسلام کې صرف دوی ته یو ګناه ښکاري چې سود به نه کې، بس دا غلطه خبره. الله وی هغه زناور به هم نه خوري چې د الله نه بغیر د بل چا نوم پې واخیستلی شي. دروغ هم حرام دي، سود هم حرام دی، رشوت هم حرام دی، سود هم حرام دی، دوکه هم حرامه ده، سود هم حرام دی. عزتمندو ظلم حرام دی، سود هم حرام دی. دا بالکل په حراموالي کې یعنی چې ټول کبیره ګناهونه دي. څنګه چې سود کبیره ګناه ده، زنا هم کبیره ګناه ده، سود کبیره ګناه ده، رشوت هم کبیره ګناه ده، سود کبیره ګناه ده، دروغ هم کبیره ګناه ده، سود کبیره ګناه ده، ظلم کول هم کبیره ګناه ده، سود کبیره ګناه ده، د بل مسلمان مال خوړل دا هم کبیره ګناه ده. نو ته به داسې وې مسلمان نه دې مال والی دی
ته تاسو کې لکه مونږ یو دا هغه حق دی واپس به ورکې وی جی سود خو نه دی مونږ یو نه سود خو نه دی نو بس پوهیږه چې مطلب دا ورکول اوس په ما باندې نشته دا کومه فلسفه شوه عزتمندو دا یاد لرئ دا ځان له دوکه ورکولي دا یاد لرئ چې کوم شی حرامي بعضې کسانو په ذهن کې دا وي یو کاروبار مونږ ورته وایي چې دا حرام دی وایي چې کاروبار خو جایز دی که نه لکه اصلا کاروبار مونږ یو کاروبار خو اصلا جایز دی ځکه ته څه چرس پوډر خو نه خرڅې که نه وایي چې بس بیا بېغمه وشه ته وایې چې دا حرام دی نو شی خو جایز دی نو دا څنګه حرام شو دا د چا په ذهن کې راځي وایي شی حلال دی نو دا ته ورته مفتي صاحب څنګه حرام وې مړه اوسني مولیان نه پوهېږي حلال څیز ته حرام وایي دا یاد لرئ چې کوم شی حلال وي د هغې دپاره به طریقه هم حلاله ګورې چې کوم څیز حلال وي نو په حلاله طریقه د هغې ګټل هم ضروري وي صرف څیز حلالېدل ضروري نه دي یو دوه مثالونه درته درکوم اوس به پوه شي مثلا د محرمات رشتې چې کوم انسان باندې حرامې دي لکه مور لور ریره خورزه د ښځې خور دا انسان باندې څه شي دي حرامې دي د دې نه علاوه د دنیا ټولې ښځې څه شي دي انسان دپاره حلالې دي نو اوس یو انسان بس وروره لس ښځې کوي ځکه چې مفتي صاحب ورته ویلي دي چې د دې ښځو نه علاوه باقي ټولې څه شي دي نو عزتمندو چې کوم کس 15 ودونه کوي هغه جایز دي هلکه ټولو ښځو سره نکاح جایز ده مفتي صاحب ویلي خو ټولو ښځو سره نکاح جایز ده خو طریقه به موله جایز ګورې طریقه شریعت دا بیان کړي چې د دنیا ټولې ښځې جایز دي خو کې به پکې څو څلور د دنیا ټولې ښځې جایز دي خو یو سړی بغیر نکاح نه ځان سره ښځه ساتي دا جایز دي نه څنګه چې د دنیا ټولې ښځې جایز دي طریقه به موله جایز ګوري او هغه طریقه څه ده د نکاح طریقه ده تو مجھے قبول اور میں تجھے قبول چې دا دې پکې نه کړي نو دا ټولې ښځې بیا په تا باندې څه دي حرامې دي ګوره طریقه هم څیز به هم حلال ګوري طریقه به موله حلاله ګوري دویم مثال دله در کوم مثلا سیوان خوړل جایز دي یو مفتی صاحب وایي چې ناجایز دي دا څوک هم نه وایي امونه خوړل کیلې خوړل خرمانۍ خوړل نشباتۍ انګور پیاز خوړل جایز دي که نه دي بالکل جایز دي یو سړی وایي هلکه بس مفتي صاحب ویل دا صحیح دي او پټي ته ورننوځي د پردي باغ نه مال خوري دلته چې بار دا ریړې والا ولاړ دی مفتي صاحب جایز دي نو تاسو ټولو که یو دانه واغسته دا غریب خو به خیر ته کیني وایي جي سیوان خوراک جایز یو جایز شی دی نو جایز چیز دپاره به طریقه هم جایز ګورې یعنی مطلب په پیسو باندې به د ګاډي والا نه شی الی د باغ والا نه به اخلي بیا به هغه استعمالوي نو هله به دا جایز کیږي که ته په غلا باندې یو شی اخلي نو حلال چیز هم تا لپاره څه شی شو حرام دقه طریقې سره ځان له دوکه مه ورکوئ بعضې کسانو ته مونږ یو د پراپرټۍ پلانې کار د دې طریقې سره چې ته کې دا حرام دی وایي جي پراپرټي خرڅول څه حرام کار دی تاسو مولیان ډېر تنګ نظر نه پراپرټي خرڅول سوچه حلال کار دی خو دا تا چې وله کوم گیم جوړ کړی دی دا الله را جوړه کړې ده دغه خرابه ده دا یاد رسېد بعض وخت کې حرام کار هم وي هغه الله رب العزت جایز کړي مثلا یو سړی قتل کول دا حرام کار دی خو که یو سړي بل قتل کړي یو هغه قاتلي نو حکومت به دا قاتل قتل کوي که نه دلته اوس دا قتل هم جایز دی ځکه ده جرم کړی دی نو ځان نه به عزتمندو قاعدې کلیې او ځان نه به فلسفې او ځان نه به دا څیزونه نه جوړې ګینې دین به ټول ختم شي دین به د بادام ګل او دغه رنګې عزتمندو د لنډي چونډي بونډي د هر یو سړي به خپل خپل دین شي